اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ ویا قوم او قوم زما لا یجرمنکم باعث دن کی تاسو شقاقی اختلاف زما یا خلاف ما سرا ان یصیبکم شعیب علیہ السلام ورته چې تاسو خو دشمنی زما ذات سره پیدا شوی دا خدا زما د ذات د دشمنی مو انتهایی هلاکت ته نه رسي د خپل خیر او سوچي زما دشمنی مو سوچي بعض اوقات یو سره په حب علی کې نه په بغض معاویه کې ډیر لاندې لړشي وَيَا قَوْمِ او قوم زما لا يَجْرِمَنَّكُمْ باعث دن کی تاسو شقا کے خلاف و دشمنی زما ان یصیبکم چی ورسیگی تاستا مثل ما اصابا ومثل دا آغا عذاب چی رسیدلو قوم نوح قوم نوح تا او قوم هود یا قوم هود تا او قوم صالح یا قوم صالح تا وما قوم لوط العدد قوم دلوط منکم دتا سنا ببعید دیر لرید زمانی پہ اعتبارم او دا علاقے پہ اعتبارم ٹھیک تا نوح علیہ السلام علاقہ بتا سنا لری داود علیہ السلام علاقہ بتا سنا لری خود لوط علیہ السلام کا قوم علاقہ خود پر جارڈن کے رتا سے پہ تیرے گیڑا تیرے گی نوح علیہ السلام د زمانے په اعتبار هم ډېر پخوا تېر شوی دی خو لوط علیہ السلام د زمانے په اعتبار تاسو ته نږدې تېر شوی دی واستغفروا ربکم بخنه وغواړئ د پروردګار خپلنا ثم توبوا الیه بیا رجوع کوئ الله تعالی ته ان ربی تاکہ سر رب زما رحیم ودود رحم کون کے محبت کون کے دے قالو دیا شعیب و شعیبہ ما نفقو مونگا نپوئے گو کثیرا مما تقولو پا دیر آغا خبر چی کم تکے ویداتا چی مونگا دور اگدوگ دو بیانو نکے مونگا سر مو پہ نخلاسی گی زمون کے سر نخلاسی گی ما نفقو نپوئے گو مونگا کثیرا مما تقولو پا دیر وینا ستاباندے و انا لنراکا اتاکی سر مونگا وینو تافینا پخپل مسکے ضعیفا تد ایکسپریشن په اعتبار باندې کمزور سړی خبره داسې کې چې مونږ پویول نه شي خبره داسې کې چې مونږ دې ته وایي لیم ایکسکیوز دې ته وایي لیم ایکسکیوز ولولا راتک اکچرنوي دا قبیلستا لرجمناکا نو مونږ به ته پکانو پتجوشته وي خدا ستاسو دا قبیله ده لیونی خلق ته دا به بیا ژوند دی اوسو دې کني ته مونږ پکانو وشته مړکړه وموي خو ستاسو دا قبیله دا لیوانی خلق دی وما انت علینا بعزیز او نیت پمونگ بانے گران پمونگ بانے تا دیر عزیز نہیں یا دیر درون لا بانے نہیں عزیز بانے درون والے مونگ گران ہوئے پما دیر گران نہیں قال اوید یا قوم او قوم زما دا اس دا پیغمبر عقیدہ دا پیغمبر عقیدہ سے مضبوط عقیدہ او صحیح ورتوی چې مونږ تا تکول ذکر نشو چې دا قوم دې زوره ور دي څه شي دا قوم دې زوره ور دي خو پیغمبر ته خدای ته خدای الله نه عارف بل شبانه اعتماد نه کوي ته بل چې عقیده لرنه په بل چې باندې ځان سپاري دغه ټوټلی ځان چا سپارل الله تعالی ته حالانکه دا څه مشکل وخت کې تاسو چیلنج کی تاسو چې او هغه تاسو وایي چې ما به کتلی تاسو سره خدای ځکه نه وي صحیح نو سړی ک حاجی غنی سپورټ نو مخلو خبره باندې خاموش پاتې شي چې چلو دی وجه دغه سړی خو ولاړ دی ځکه چې حاجی غنی ما مرګره خبره ده کړه خو پیغمبر د خدای هغه دا بریک نه لګي ځکه هغه دام شرط دی هغه څه هغه دام یو بل شرط دی چې اعتماد زو کوم په دی باندې ما به قبيله بچ کړي قال اوید یا قوم او قوم زما ارهاتی آیا قبیل زما اغز علیکم دا دیر گران تاستا من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی عجیبہ کا مطلب خلقی زما دا قبیلی دا قوت خیال ساتی زما دا خدای دا قوت خیال نسات یعنی ما تا سنوائی دا سر وجه دا قبیلی دا وجه دا خدای عظمت تاس ذہن کی نیستا چی مونگا تازکنو چڑ کوئی تو خدای پیغمبر ہے واتخذتمو وتاسو غرزول دی اللہ تعالی وراءکم شاخ پلتا زہریا غرزول شوی تاسو غرزول وائی درو ہوئے
یعنی داغه متعلق اړو تھنکنګ لیکوي ان ربی تاکي سر رب زما بما تعملون پاغا عمل چې تاسو کوي محیط الاحاطه کوونکې د علم په اعتبار د قدرت په اعتبار د مؤاخذه په اعتبار چې د الله تعالی د علم نوم څه شی بار نه دی د الله تعالی د قدرت نوم څه شی بار نه دی د الله تعالی د غیرت نوم څه شی بار نه دی نشي ټول څه د خدای په قدرت کې دي هم د علم په اعتبار هم د قدرت په اعتبار هم د غیرت په اعتبار باید چې تاسو د آزاد خیال وساتئ زموږ قبيله د بل څه خیال نه ساتئ وَيَا قَوْمِ او قوم زما اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ عمل کوي په خپل طریقه باندې دا خبر خلاصوي څه شي خبر خلاص چې کوه چې څه کوه ما خپل عمل ته پرې خپل کوه صحیح د دې معنا دا نه ده چې شعیب علیه السلام د دوی کردار کنفرم کو یا ویریفای کو یا د هغه کریکټنس کو چې تاسو هم ټیکې زوم ټیکې دا څه شي کېږي کوم ټیکې زوم ټیکې چې کوم ځای دوه سيزونه د یو بل اپو دي یو په کې ټیک بل بغلط وي دا څه شي کېږي چې دام ټیک ته دا د خلک چې د خپل کارتونو ده چې کوم دین کوم دین معنا دا نو دا وایي چې وَيَا قَوْمِ او قوم زما اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ عمل کوي په خپل طریقه انی عامل ذا عمل کوونکې زما په طریقه اوس وګوره ورپسې جمله دا خبره واضح کوي چې دا د کنفرمیشن یا د ویریفیکیشن خبره نه ده دا وارننګ خبره ده دا څه خبره ده سوف تعلمون ذل چې تاسو پوه شئ او په پیژنې من آسو یا تی چې راز باغتا غضب یخزي چې رسوا کوي بده ومن او په پیژنې آسو کو وکاذب چې غدرو شنده ورتقبو انتظار کوي د عذاب تا انی معکم دوم تاسو رقیب انتظار کوونکې چې ضرب تاسو پوه شئ چې الټیمیټ ریزلټ زما د عمل بسی او تاسو ته عمل بسی ضرب تاسو کوئی شي چې مونږه وتا کې رښتونه سوکته دروژن سوکته وی ویټ کوي زوم ویټ کوم soon you will come to know ولما جاء امرنا کله چراغ حکم زمونږه یعنی عذاب زمونږه نجینا شعیبا نجات و خلاصے ورکم شعیب علیہ السلام تا والذین آکسان تچیمان راوڑے و مرگرتیان ردکی برحمت ملنا فرحمت دخپل جانب واقصد الذین ظلموا اویسا کسان لچ ظلم کرو اسویقتو چغد جبریل فاسبحونو گرزیدل دوی فی دیاریں پکورونو پلو کی جاسمین سرچا پپراتو جاسمین مانا بولو کالم یغنو فی اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے پکی جوندے بندہ نہ معلومی دو نو پکی لکه چې پرونو دی علاقہ کې سکونا دا سے میں تباہ کر لکه چې پرونو دی علاقہ کې سکونو کالم یغنو فی لکه چې سکونو بدی علاقہ کې پرون الا خبردار بودن لری والے در رحمت د الله تعالی علی مدینہ د اهل مدین لپاره کما بعد ثمود لکه څنګه لری شو د رحمت د الله تعالی نه ثمودیان ولقد ارسلنا موسی اتا کی سره لګره موسی علیہ السلام به آیاتنا په معجزات خپلو دلته آیات نه مراد معجزات دي نمبر اول او به آیاتنا په احکام خپلو به آیاتنا په معجزات خپلو په احکام خپلو وسلطان مبین په خاص قوت سره مولېګلو نو خاص قوت چې کله د خبر حق وي خبر کله سي حق وی نو کته یوازې مقابله کې د دنیا ولاړې خو قوت تا خبره کې دغه په درو خبره کې قوت نه صحیح نه ته سلطان مبین وای ادم سلطان مبین وسلطان مبین ادوازه قوت سره ملېګلو نو آرمی نو موسی علی السلام سره ماته وره رینجرز نو ور سره ایجنسی نو ور سره حکومت نو ور سره بس یو لکړه ور سره الله تعالی بس تاسو واضح قوت چې نه هغه حکومت له چل ورته نه فرعون له چل ورته نه په thousands army له چل ورته چې لکړه سره کوو دا داسې واضح حکومت چې ټول بزان ځان له دا شي الى فرعون علیہ فرعون تا وملئه السرداران دتا فتبعوا پس دی فالو کا امر فرعون نظام د فرعون امر فرعون مانا سسٹم
وما امر فرعون انو نظام د فرعون برشید یو عقل والا نظام، یعنی دا عقل منده نظام نو حیوانیت ہو، سشو حیوانیت ہو، نو دیتے غیر رشید یا غیر صالح یا د خلاف عقل نظام ہوئے، ځکه په دې کې انډیویډوالز ته دا غوي رائټس نه ملاویدل، انډیویډوالز ته دا غوي رائټس نه ملاویدل. یقدم قومه دے بوڑان دے روان وی د قوم خپلنا فرعون یوم القیامت پورز د قیامت فاوردهم النار راب ولدا قوم خپل د اور غالتا و بیس الوردو ډیر ناکار دی راوستل دا راوستل دوی دا ډیر ناکار راوستل دی المورود او ډیر ناکار دغه قوم چې راوستل شوی دی اورتا و اتبعوا فی هذه الدنیا او لګول شدوی پس په دې دنیا کې لعنت و یوم القیامه او پر ورځ د قیامت باندې او لعنت بیسرفد المرفود ډیر ناکار دی الرفد دغه ګوره رفد دا راتلو ته وایي څه ته وایي راتلو راتک بیسرفد المرفود دیر ناکار دے دا رات لگ پس دبل رات لگنا نو دا فرعون رات لگ دے اور تا دا ناکار دے ورپسی دا قوم را روانه دے رات لگم دیر ناکار دے. ذالک من انباء القرآن اس دا آیت دا صداقت دا رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم چو پیغمبرہ تو خو نہ ہسٹورین ہے نہ دا پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ ہے نہ دے چرتا مدرسہ کتلے دا نہ دے جامعہ کتلے دا نہ دے پوهنتون کتلے دے نہ دے ابتدائی مدرسہ کتلے دا ادا دومره ډیټیل سره دا ټول هیستوري بیانې دا دې خبرې دلیل تر الله پیغمبره. ذالک دا ټول من انباء القرى دا کیسه دا ټاونز دی نقص علیکا چې بیانو داتا تا منها قائم بازیر دا ټاونز نا ولالد بنا داغه تر اوس بلډینګونه ولال دي خلک تباشوی دي بلډینګونه ولار دی وحسید ابازیر دینا حسید لو شوی دی حسید لفظی معنی څه ده لو شوی الله تعالی ته یعنی چې په لو کې خوشی کوم لري کټکی د بیخ نه الله تعالی فرمایي چې صدا سي دي چې خلق ختم شو بلډینګونه ولار دي صدا سي چې خلق ختم شو بلډینګونه ولار تبع کړ د بیخ به لو وما ظلمناهم امونگ زیادے نو کڑی دوی سرا ولیکن ظلموا انفسهم لیکن دوی زیادے کڑو زانو کڑو سرا فما اغنت عنهم پس دفکڑے شوی نو دوی نا آلیتم معبودانو دوی اللتی آغا معبودانو یدعون من دون اللہ چی دی ورطا وازن کول بغیر دا اللہ نمن شین حشیت دفنکو لما جا کر چراغ امر ربکا حکم و غذاب در ربستا وما زادوم ازیاتین کدوی لدی عبادت غیر اللہ غیر تدبیب سوائد تبائینا وکذالک اخذ ربکا ادغرنگ دے گرفت پروردگار تا اذا خذ القرآن چکل اللہ تعالیٰ نسی ٹاؤنز قرآن مانا ٹاؤنز شارونا وہی ظالمت احال دارے چدا ٹاؤنز ظالمانوی ان اخذو تاکی سر گرفت اللہ تعالیٰ علیم دے دردناک دے شدید دیر سخت دے نو سخت دا سرے چی سوک تی خلاصی دے نشی دردناک دا سرے زمون شیخ سے بوئے دا سے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ ورکی چی ہر جوڑ جوڑ درد کئی گیا جیسا کہی گیا ہر جوڑ جوڑ درد کئی ان فی ذالک لآیات کسر دے کے یقیناً عبرت دے لمن آغچا دا پارا خاف چیرے گے عذاب الآخرات عذاب داخرتنا ذالک دا یوم الآغوز دا مجموع لہ الناسو کی جمشویر دیر پارا خلق وذالک دا یوم الآغوز دا مشہود چی حاضر شیشوید دیتا خلق وما نوخرو ان موخر کو منگ دا عذاب اس دا یو تحفظو چې اهل مکه وې چې ته د خدای پیغمبر اصحاب کوم د خدای پیغمبرانو چې قومونو غیرت کړل الله تعالی په عذاب راوستو نو مونږ چې ترات کوم په باندې عذاب ناراضي نو دې معنا دا چې پیغمبر نه څنګه پلګي الله تعالی فرمایي چې عذاب یو اپوینټډ ټایم لري
وما نؤخر ان مؤخر کو مونږ د عذاب الا لاجل معدود مگر دیو خاص وقت پورے یوم یاتی او استراضی بد عذاب لا تکلم نفس خبر بن شکول ایسیو نفس الا باذنی مگر په حکم د الله په اجازت د الله فمنهم بعضیر د انسانانو شقی بدبخت و سعید انیک بخت اما الذین ارجها کسان شکو چې بدبخت شویدی په غلط عقیده او په غلط عمل ففي النار بدوی پوچلون فیا د دوی د پانا په دې اور کې زفیر اواز به پشان د خر ابتدائی آواز و شهیق او اواز به پشان د خر انتهائی آواز نو خر آواز په ابتدا کې لا منحوس وي او په انتها کې لا منحوس وي صحیح نو په ابتدا کې خو ډیر تیز او اخر کې صحیح نو یو ته زفیر وي ابتدا شهیق وي صحیح شو دا بغیر دین ازدگی نه صحیح خالدین فیها ہمیشہ بے دیکھے ما دامت السماوات والارض چې سو پورے اسمانونه ازمکه ولال دا اسمان ازمکه بنی دا هغه د خپل اسمان ازمکه یا دا کنایه دینه ابدی کنایه ده مونږ چې سو پورے د خدای دنیا ولاله معنا دا چې ابدا معنا دا ابدا الا ما شاء ربک مگر آغا چې اوغواړي پروردگار ستانو را او بباس دوی د اورنا نو اوس جهنميان کافران چې کوم به همیشه د پاره په جهنم کې دوی د اور نه راوسته باندې چې په همیشه د پاره په جهنم کې نو الا ما شاء ربک مگر آغا چې الله تعالی اوغواړي نو د یو لږ غونډه ټایم د پاره برایسته چې کله دوی تګی شي چې شي چې دای تری شي او بغواړي نو د جهنم نه بار یو لوی پاند دی او هغه پاند اکچولی د جهنميانو خلا ا د دوی پس ا د دوی بلډ ا د دوی یورین ا د دوی ګندې نو هغه ټول د لیکو شکل کې را بېږي او کوټکی 12 پاند یشي صحیح نو چې کله دی وای او بو الله تعالی وای فرشتو ته بوې دی نو جهنم نه به راو باسي نو دغه پاند ورځي ورته نو هغه یشي صحاب روان دي جن بلا روان دي الله تعالی فرمای یتجرعه داس یو ګټ ګټ تاسو ګټ وای یو ګټ ګټ ولا یکاد یسیغو الله تعالی فرمای چې آسان نه شي دغه ګټ تیر کی الله مری بچ ساتي نو تعالی سره سوره الرحمن تا الله تعالی وجه دې په جهنم نه راوځي صحیح سورہ رحمان اوشتم اسی پارے کی اوشتم پارے کی پیدا ہوگا ہاں آیت نمبر 20 اور 30 هذه جہنم دا جہنم دے التی آغا جانم یکذب بها المجرمون چې تکذیب د دې کو مجرمانو یطوفون بینها دوی به طواف کوي یعنی زیرا زیبا یطوفون بها معنا طواف کوي یعنی زیرا زیبا اما درست کوي یطوفون بینها دوی به طواف کوي مزد د جهنم کې و بین حمیم الان په مزداغه یشیدون کی پاند کی حمیم الان هغه یشیدون کی پاند د دغه ګندونو نو پتہ ولګی دا چې دا پاند جهنم نه بار رہے نو دوی به جهنم نه راځي شي صرف دومره ټایم د پاره چې دوی وایي تږي شي وي او په پکار دي نو الله فرشتو ته وایي زه یو بوله خبره دین کړه او دوباري ستا خبره دین کړه او دویم دا آیت ته چې دغه شی بدایس کی خو تیریږي بنا سورہ ابراہیم یہ وسیل بدری سورت آبادیہ سے آیت نمبر 14 44
من ورائه مخدتا جہنم و جہنم دے من ورائه مخدتا جہنم و جہنم دے ویسقا اسکول بشدتا من مائن ابو صدیدن صدید دیکھو گورا دا زخم چی نچور شی او کم وین زوی تیراوزی غیتا زوی صدید وی تاسو وین زوی وائی نو صحیح نو دیتا وی مائن صدید اللہ تعالیٰ فرمائی اگر لیکول با دوی دا زخمونو اگر نو زوی نو فرمائی چی یتجرعه گٹ گٹ بیس کی ولا یکعادو انبی آسان یسیغه چی تیر کی دا نو اس آغا خسکل داسی لی لکا زہر جس کی خسکل داسی آغا پوائزن دی آغا زری پوائزن نو علتا با جہنمی دا غوار چیرا پوائزن چی دینو خکاش مونتا ڈیت راولی چیرا دی مصیبت نا خلاص سو نو ڈیتم نرازی اللہ فرمائی چی ویعاتی الموتو من کل مکان ارا اٹیک بکی دبانے اسباب دمرگ دا ہر جانب نموا و بمیت خون بیدیمڑی دن کے ومن ورائے امخد دین غضاب غلیظ نور شدید غضاب دے نواپس پل سبق دا خالدین فیہا میں شبیدے کے مادامت السماوات ترسو پورے چی باقی اسماننا والارض مکا الا ما شاء ربک مگر آچو غواری پروردگار ستا فیخرجهم الى ماء صدید یتجرعه ولا یکادو یسیغه را اوبا باسی دی اغا پستا اغا زو او نوتا چی دی بے تیرول نشی ان ربکا تاکی سر پروردگار تا فغالون کون کے دے لما یرید دا آغا شید پارچی دوئی غواری و اما الذین آتیا کسان سوئدو چی نیک بخت گردور شوی دی ففر جنت دوئی بوی جنت کے خالدین فیہا ہمیشہ بید جنت کے ماں دامت السماواتو ترسو پورچ باقی اسمانو نازمکا الا ما شاء ربک مگر آج اللہ غواری نو دا الا ما شاء ربک دا جہنم پا حوالہ باندے دا الا ما شاء ربک استثناء خود آگے پانچ دا پارا دا چند بشوتیل جہنم نا الا مگر آگا چی خدای قوانی اس پارا بے رو باسی دا آگا پانچ دا پارا ہر چند جنت پا حوالہ دا دلتا خوچا تطلر را تل نشتا نو دی الا ما شاء ربک استثناء تا ہوئی استثناء مشاکلتان استثناء مشاکلتان چی دا آیت شکل آگا جوڑ کا چکم دولان دا آیت شکلو ادروائز دا عملی ندے ادروائز دا عملی ندے عطاء غیر مجزوز دا بیو ورکروے دا اللہ جانبنا غیر مجزوز او نبی مقتو او کٹکڑے شوے فلا تکو فی مریتن پس مکی گت فی مریتن پشکے مما یعبد ہاؤلائے دا آغ معبودانونا چے عبادت کئی دا کسان ما یعبدونا دا عبادت نہ کئی اللہ کما مگر پاغت طریقہ یعبد آباؤں چے عبادت کئی پلاران لدو یا عبادت کو پلاران دوی من قبل مفکر دینا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اتاکیک سرمونگا ورکون کی دویتا نصیباً حسر دوی غیر منقوص دا سے حصہ چہرے کے بکمین شکولے وَلَقَدْ آتَيْنَا تاکیک سرور کرو موسیٰ علیہ السلام تال کتابا کتاب فاختلف فیہ نے اختلاف کریش پدے کتاب کے اچھی کتاب کلا اللہ تعالیٰ ورکو اللہ تعالیٰ فرمائی چلے دے فالورز پاگے کی اختلاف شروع کو ذکر ہریو سڑے دے کتاب میں دخپل مطلب خبر رہو باسی ہریو سڑے دے کتاب میں دخپل مطلب خبر رہو باسی دے خدای مطلب پاس پشت ہو گئی دے خدای مقصد پاس پشت ہر سڑے دخپل مقصد پر اللہ تعالیٰ فرمائی چی بنی اسرائیلو کی دا دیر لو ٹربل کی شروع دا دے کتاب نباز ہو گوشا کرے شروع شا نو کتاب کو دے پارے کہ خلق متفق کی زمون د جہالت یا د عناد یا د مفاد د وجه هغه کتاب د تفریقی باعث وګرځي اوس قرآن دې پارے چې امت متفق کی قرآن سره پارے چې امت متحد متفق کی چونکه موږ خپل مفاد نشو قربانوله یا خپل عناد نه پریدو یا خپل جہالت نه پریدو لہذا په امت کې څه تفریقہ امت کې څه تفریقہ
ولولا کلمت اکچر نوے کلمہ یعنی فیصلہ تاخیر دا عذاب سبقت من ربکا چی دولان دینا ثابت جانب دا پروردگار تانا لقضی بینہم نو فیصلہ بشر پمیز دوئے کی فوراً وانہم لفی شک اتاکی سردوی دی پشک منو دی کتابنا مریبن پا عظیم شک وان کلن اتاکی سرطول لما لیوفی انہم ربک آمالہم یقینا ورکی بدوی طرف ستا اعمالهم عملون دے یعنی بدلہ بے ورکی انہو بما یعملون خبیر تاکی سر اللہ تعالیٰ پاغ عمل چی دوئے کئی خبردار دے فاستقم استقامت سٹیبلیٹی توئی استقامت سٹیبلیٹی توئی نمبر 1 استقامت سٹیڈ فاسٹنس توئی سو توئی سٹیڈ فاسٹنس کانسٹنٹ اور کنٹینیوس عمل کانسٹنٹ اور متواتر عمل بعضی سڑے اگر کرے ایموشنل اور جذباتی ہونے شی صحیح نو بس جمعات تبرازی اور 60 رکعت نفل اور 50 رکعت نفل بس ہفتے جذبوی نو ہفتہ بعد بیا فرض اور پس دریوی صحیح شو دیو جن پیغمبر علیہ السلام فرمائے احب العبادات الی اللہ ادومها خدای ته محبوب ترین عمل هغه دی چې سړی کانسټنټلی کولی شي نو ځان په تکلیف کې ما چوا چې بس او دس په کوټوله شپه ودرېږي نو سبب د بیا فرض پاتې سبب ده بیا فرض هم پاتی یا د شپې دومره ډېر عبادتو کې سارو پسې سار موز پس خطا کې صحیح نو بس 2 رکعات کافی دي خو همیشه کوا 2 رکعات کافی دي خو همیشه کوا 2 رکعات نفل کوا او بس همیشه کوا فاستقم تستقبل شان نیکشا کما امرتا لکتا تا چی حکم کرے شوئے دے ومن تاب ماکا انیغ دشی آسوک چی چا توبہ کرے تا عمل کرتے آکے یعنی ایمان راوڑے دے کفر نہ راو واپس شوی دی اتا سر ایمان راوڑے دے اللہ تعالیٰ پیغمبر توی توم نیغ شا ادیخ پلو مرگرو تا دے امو آئے چی نیغ شی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تے شبتا یا رسول اللہ جی بوڑا شوئے سشوئے بوڑھا شوئے پیغمبر علیہ السلام ورتے شیبتنی ہود و اخواتها سورہ ہود او داس نور سورتونو بڑا کلم سشی بوڑھا کلم سورت ہود او دغرانگی نور سورتونو بوڑھا کلم نر سورہ ہود طول مضامن بالخصوص دا حکم چی پیغمبر تا اللہ تعالی فاستقم نیک شا کما امرتا لکا سنگ چی خدای وی داس نیک شا فاستقم نیک شا لکا سنگ چی خدای وی داس نیک شا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې ټول اس په دې فکر کې چرته کوګواله خو نشته چرته کوګواله خو نشته نو دې فکر بوډا کړو فاستقم کما امرتا وینیکشا کما امرتا لکسن چتا تا حکم شوی دے ومن تاب ماکا انیک دشی آغسوک تاب ماکا چی رجوع کرے استامر کرتے آکے نو رجوع رسنا کرے دا کفر نے کرے دا ایمان تا ولا تطغوا الطغيان او سرکشی مکوئے وائلیشن او ٹرانسگریشن مکوئے انہو بما تعملون بصیر تاکہ سردا اللہ تعالی پاغا عمل چتا سو کوئی لدن کے دے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ولا ترکنوا اما الکے گئے با الی الذین دیکھو گورا رکنا یرکنو پمانا دا میلان او انکلائن یعنی دا سے راغب کی گما دا سے انکلائن کی گما ظالمانو طرف تا اس اللہ تعالیٰ دا نوے چی ظالمانو سر مرگرتیا مکوا اللہ تعالیٰ وی دا سے میلان مکوا ظالمانو طرف تا لیکن پہ حیثیت دا مسلمان استاذ مداری دارا چی مقاومتو کے ظلم سسو کی مقاومت کہ مقاومت تکے نو بالخصوص چی نفرت خطے ہوگی جدا ظلم دے ولیس وراء ذالک خردلتا من الایمان حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ ظلم تے بدو منوی نفرت تے منکو نور دین بعد اور مسٹر گرین اور ایمان نشتا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا اتاسما الکے گئے ولا ترکنوا امیلان مکوئے الی الذین کسانتا ظلموا چی ظلم کرے دے فتمسکم النار کنی ابرسی جتاست اور ومالکم انبیتا دپارا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے من اولیاء سو پروٹیکٹرز او بچکون کے ثم لا تنصرون اتا سر امدادم نشکولے so you will have no any protector and no any helper when the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala will approach you when you are inclined to ظالمین چې کله تاسو ظالمانو طرف ته انکلاین شئ نو مسوک پروټیکټرز دي چې پروټیکټ مو کی او نه دا چې عذاب در باندې راغی نو څوک مو هیلپ آوټ کول دي هم نشي
خبر دیں کرالا اور دې تایید بسم الله الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 25 آیت نمبر 25 وَاتَّقُوا فِتْنَةً اُيَرے گئی دا آغا فتنینا لا تصیبن الذین نلتا فتنہ پا مانا دا عذاب دا وَاتَّقُوا عذابا اُيَرے گئی دا آغا عذابنا لا تصیبن الذین چی اغا بن رسی گیا کسانتا ظلمو چی اغوی ظلم کرد منکم دتا سنا خاصتا فقط. You must be afraid of that azab which will never touch those who have done zulm. But it will certainly touch those as well who kept silent when zulm was going on. Chikar zulm rawano, no chikam silent patiu. Allah Ta'ala farmai, the same azab will touch them. Sahi, daga azab ba, باغ خلق هم راضی چې دا کم په ظلم باندې خاموش دي نو په ظلم باندې خاموشي در حقیقت د ظلم مرګرتیا کول دي در حقیقت د ظلم مرګرتیا کول دي نو په ظلم خاموشي نه ده درې مرتبه یې دي پیغمبر علیه السلام فرمایي مر رأى منکم منکرا چا چې تاسو نه وکړي یو ناروا کا فليغيره بيده باید چې دې تغییر کی د لاس په قوت باندې چې دا غلط تغییر کی په زمانه د لاس په قوت باندې فإن لم يستطع فبلسانه کداغه طاقت ني بیا د جب په وینا باندې چې هغه سړي ته اپروچ وکړي چې برادر it's not okay, this against Quran and Sunnah, this against Sharia, you are a Muslim, why you are doing that? It will take you to the hellfire, you will be punished by Allah subhanahu, please don't do that. فبلسانه uska daamni, you know that he is a stubborn guy, he will never listen to کہ بچا تا غوږ نکی دی دا یو سټبن سړی دی موږ ته سټمبه دی څه شي دا سټمبه دی دې خبره ته غوږ نکی دی فإن لم يستطع فبقلبه so you may dislike him from the bottom of your heart. What he is doing, I dislike it totally. I don't like his practice. What he is doing, he is violating the rules of Allah. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وذالک اضعف الایمان اضعف انگریزی کے سپرلیٹو ڈگری دا عربی گرامر کے اور عربی لغت کے داگو یادا افعال التفضیل وذالک اضعف الایمان that is the very weakest form of Islam. صحیح no now we are in a position we cannot be strong illa mashallah. See, but at least we should show our weakest type of iman to dislike the practice which is going against Allah subhanahu wa ta'ala. Say, no, mungbane sakigi, Allah ta'ala de rahmuki. The only thing, may Allah subhanahu wa ta'ala protect the entire ummah, what has been done to our Mus'haf, to Holy Quran, there in Guantanamo Bay, only the Pashtuns in Afghanistan, and the people in Pakistan, and the Palestine, and in Jamia al-Azhar, and somewhere in Africa, and Indonesia also. So they brought out the procession and they showed their anger in this regard, and the entire Muslim world. Otherwise, this Holy Quran is much more pride to us than our lives. They pata lagega, iman, that is much more lower than the weakest form of Islam as well. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. Allah de munta iman raki kredit badhal mein. اور سورہ دی د دلره سره راغلی چې صرف 15 دل راکا شوی دی صرف 100 دل هذا مثلا سورہ دی چې اورو په چې ریاکشن وډیری ډینای کړه د ټول د دنیا کې ریاکشن لږو بیا انا لله وانا الیه راجعون and still we claim that we are Muslims.
वत्तकू फितनतन अज़ाब बच गए फितनतन दाग अज़ाब ना ज़लमू ला तुसीबन्न अल्लज़ीना चिन्न बरसेगे दा अल्लज़ीना ज़लमू आकसानो ते जुल्म करे दे मिनकुम दता सुना खासतन बल्कि दोज हु आर साइलेंट द सेम अज़ाब विल टच देम एज वेल। सही बनी इसराइलों की चिकल अवई वायलेशन शुरू कर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल दे डिड वायलेट द रूल्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिगार्डिंग फिशिंग ऑन सैटरडे। So they were divided into three groups. There is two groups. There is three groups. Now your group are those who were fishing, which was a violation practically. And the second one, those who were telling them this is wrong. This is wrong. Sorry. And the third one, they kept quiet. Ibn Abbas says, radiyallahu ta'ala anhu, the quiet people, they were punished with the same azab as the fishing one. और अल्लाह ताला फरमाए कानू ला यतनहाउना अन मुनकरिन फअलूहु लबिअस मा कानू यफअलून कानू ला यतनहाउना अन मुनकरिन फअलूहु दे वर नॉट टेलिंग ईच अदर दैट दिस इज रॉन्ग यू मे नॉट डू दैट चदा दा काम कोई ता खुदा हुक्म वायलेशन दे ता अजाब बदर बांधे राशि और हदीस की राजी इमाम बुखारी हदीस नकल कर रहे दैट इन अल्लाह अमर जिब्रील अन यज़हब इला बलदति कज़ा व कज़ा फयुक़लिबहा औ युक़ल्लिबहा कि अल्लाह ताला जिब्रील तो हुए चितला से फलानी फलानी शार था और दे दासर उचत का दा सर चपे वर गुरदवा जिब्रील अमीन फ़क़ाल या रब्बी इन फीहिम अब्दक फुलानन लम यासिक तरफत ऐन इन फीहिम अब्दक फुलानन लम यासिक तरफत ऐन पर दा शार की यो नेक सड़े दे यो स्तरगी द लहज़े बर उनका लस्ता मुखालफत न दे करे अगसर हुक्म कदा सरच पको न क्यों सरच पकीगी न अल्लाह ताला वतवे इक़लिबहा अलैहि व अलैहिम तासी उन्हें इक़लिबहा अलैहिम व अलैहि नो मेक हिम द फर्स्ट वन मेक हिम इक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमग़्ग़र फ़ी साअतन ही नेवर शोड हिज डिसलाइकनेस टू द पीपल हु वर वायलेटिंग माय रूल्स सो आई हैव नथिंग टू डू विद सच लाइक पाइस गाय who is only pious selfishly, and he has nothing to do with the violation of others. सही अगर चरे पर तंदी के मंगो तंदी की चरता गुंजोम न दरागले सीधा उलिदा खरकदान आरवा गई और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस के राजी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला फरमाई हजरत अबू बकर मिंबर बाने वाला कान यख्तुब यौम अल-जुम्आ सय्यदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला फक़ाल या अय्युहन नास ला यग़ुर्रन्नकुम क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ व जल अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम कि दे आयत बाने धोखा शई कि अल्लाह ताला वो अलैकुम अनफुसकुम यू हैव योर ओन रिस्पांसिबिलिटी ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम व्हेन यू आर ए गाइडेड वन सो द ज़लाला एंड द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स विल नेवर हार्म यू अबू बकर सेड बाय गॉड दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दिस आया तार दे आयत माना नदा तार दे आयत माना नदा व इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़ल मिंबर ज़िक्र मा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दे मिंबर खुतबा वेला औरेदल में और वे फरमायल कि मन रआ मिनकुम ज़ालिमा फलम याखुज़ बियदिही औ शक अन याखुज़हु अल्लाहु बिअक़ाब मिनहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि चाहता सु कि उकतल कि जालिम जुल्म कई वायलेशन कई द खुदा पर कानून उदरीगी द खुदा द अहकाम पामाली कई दी द दलेरे सरे कई स्ता वसोच लास्ट वलनी वले स्ता वसोच पर जबद वर्ते वेले स्ता दुमरा वसोच वर सलाम द खुदा पर सुना जद खुदा ने दी रेगा तच सके दा खबर द अजाब दा तच सके दा खबर द अजाब दा एंड आई डोंट वांट टू बी पनिश्ड विद द अजाब व्हिच विल टच यू लेटर ऑन सो प्लीज ईदर यू शुड प्रॉमिस दैट आई विल नेवर डू इट अगेन इफ यू आर डूइंग द सेम प्लीज leave me alone in my own business because I am not that much trying to show my strength to Allah subhanahu wa ta'ala. तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मन रआ मिनकुम ज़ालिम फलम याखुज़ बियदिही युशिकु औशक अन याखुज़हु अल्लाहु बिअक़ाब मिनहु और बर हदीस के राज़ी इमाम बुखारी हदीस नकल कर दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि दे मिसाल दाते दे कि पयो शिप की पयो शिप के और दा शिप अगर दो स्टोरी लगी सलरी दो स्टोरी ताबक़ीन सफीना मिन ताबक़ीन सही न लांद स्टोरी के हम खलक सवार दी बर स्टोरी के हम खलक सवार दी उस लांदनो वाला था दो अबू जरूरत थे फयहताजून मन फी ताबक़ अल-अव्वल इला अल-मा फयातून
الى الطابق الاعلى. دا لاندې سٹور والا چې دي د دې یو بل ضرورت نه چتر راځي برني سٹور ته راځي نو سمندر نو براخلي برني راځي دریاب نه او براخلي. اوس دیوان برني سٹور والا دای په باندې بدو مرل فغضبوا عليه وقالوا لا تاتوا الي او الينا منتمرازي نغي سوکر اغي تحوبو ضرورتو نغي السلاغينا فارادوا ان يخرقوا السفينه لكي ياخذوا الماء وهذا ظلم. ده ظلم ده كده تقطع. فان لم ياخذوا بيد من في الطابق الاسفل فيغرقهم عليه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو اس کدا برنی والا دای لړلنا او داوی لا سے ونن سر. So don't do that. What are you doing? پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صرف دانا چې هغه طابق سافل والا خلک ډوبېږي اده بر والا وبس کیږي نه دواړه به یو ځای ډوبېږي. نو کوم ځای چې معاشره کې داسې جرم فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. علامہ اقبال فرمائی مرحوم کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی موسٹ آف دا ٹائم ہی forgives individuals for their individual injustice. But when community as a whole or majority of them they started doing wrong, then Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. واپس پل سبق تھا. ولا تركنوا الى الذين ظلموا ولا تركنوا ركنا يركنوا لا تميلوا او تاسو اعلان مکوي الى الذين كسانوا تا ظلموا چې ظلم کړي دي فتمسكم النار کني اوبرسي تاسو اور ومالکم ان بیتا د پارا من دون الله بغیر الله نام الاولیاء protectors to protect you from the punishment of Allah from the very beginning. Wali is someone who will protect you from the punishment from the very beginning. اللہ تعالیٰ وہی داسے نشتا کہ سوک بتا بالکل ابتدائی مرحلہ کی بچ کی ولا ثم لا تنصرون and now later on somebody can bail you out when the punishment has already arrived at you. واقم الصلاة اقائم كمسترفي النهار فدوار جانبو دورس کی واقم الصلاة اقائم کا مسترفی النہار فدوار جانبو دورس کے وزلفا من اللیل اپیو حصد شپے کے ان الحسنات تاکہ سرا نیک عملنا یذہبن السیئات دا ختمی السیئات it will erase your evil doings the صغائر because there are two types of dhunub. Number one صغائر, number two kabair. صغائر are wiped out with your good deeds. چې کله ته نیک عملو کې دغه وره چې نیک عملو کې نو واړو ګناونه چې لیکلي الله تعالی هغه وایټ اوټ اسه کې الله سبحانه و تعالی هی erased with your good deed. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله سړی او دس کوي فاذا غسل يديه نفرت خطاياه من يديه واذا غسل فمه وانفه نفرت خطاياه من فمه ومن انفه وهذه الصغائر. پیغمبر اسلام فرمایي چې اودس کې د نیکی ده مثلا د لاس کوم واړو ګناونه دي هغه وایټ اوټ شو ختم شو چې خله دی وینځله د خله واړو ګناونه وایټ اوټ شو چې پوزه دی وینځله د پوزه واړو ګناونه هغه وایټ اوټ شو چې مخ دی وینځله د مخ واړو ګناونه او صغائر it has gone. As far as the case of kabair is concerned it needs tawbah. هغه ته ضرورت ده ایسا ضرورت ہے فإنه لا تغفر الكبائر الا بالتوبه. ځکه هر چې کبایر دي دا بغیر توبې نه معاف کیږي. هر چې کبایر دي بغیر توبې لپاره ما تاسو ته ویلو چې توبه دا د دوه څیزونو سره متعلق ده. یو if somebody has violated the rule of Allah or the due right of Allah subhanahu wa ta'ala that's a kabira. That's a kabira da. No, in that regard you have to do three things. Number one, to come out of the field of that zamb. Da gai guna da maidan na chi bahar rahuze. Number one, to blame yourself for that wrong which you have done. Che da kam guna de kada de zanta bad hua. And to make a strong intention in this regard, I will never do it next in future. That's over. Che for future ke bada kar bia nakom wa idha ma ta'allaq bi huquq al-ibad وقد اردت ان تتوب الى الله عز وجل.
چې د بندگانو حقوق سره د تعلق دی او ته غواړې توبه الله تعالی توبه سي. You need two other things. You need depend. If you have some dispute or conflicts with someone and you want to make a tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala because that hasad or jealousy or thing like that is not good, so you should contact that guy. That please forgive me for the sake of Allah. I had a little bit enmity with you just for no reason. So forgive me for the sake of Allah. So that's the proper way of tawbah. But if you have taken away a physical due right of someone, the chana de paise wali, you have defrauded someone, you have cheated someone, you have stolen the property of someone. So tawbah in this regard, first of all, you must return his due right to. So that's why paise please and forgive me for the sake of Allah. Ma muaf ka. No, Imam Nawawi rahmatullahi alayh tawbah ki la tafsil likla alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasul Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hamna bil Qur'an min rizqina wal Qur'an man sina wa 'allimna min ma ja'alna wa qulna wa ta'ana alayhi wa anha fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin.